रिस्क मैनेजमेंट څه شی دی؟ रिस्क मैनेजमेंट خو مونږ ډېر ډیټیل سره ښایو، ډېر کافي، خو یو کس یې نه فالو کوي. ما بس په دې وجه اوس زه ډېر سمپل ما الریډي ریسک مینجمنټ دپاره خپل یو کس هایر کړی وی، هغې ورته ریسک مینجمنټ ما ته پته سټوډنټان یې نه فالو کوي. بس ډېر په شارټ کټ به یې ته وښیم. اوس به دومره کیسې نه فالو کوي او نه به پوه شي، به ډېر شارټ کټ باندې به ته وښیم. فار ایگزامپل تا سره دي $100 تا سره اکویټي ده. فار ایگزامپل زه ته بیخي ساده الفاظو باندې په دې ښیم چې ما ته پته به یې فالو کوې همدغه رنګې څوک هم پسې کالکولیټر نه رالي. که آیا ته ټریډ رالي هغې نه مخکې به ته کالکولیټر رالي، په ساده الفاظو دې پوه هم کړه. ریسک مینج 100 ما سره اکویټي ده. ټیک شو. ریسک مینجمنټ به ته الې اونلی 2% ښه خپل اکاؤنٹ باندې به ته 2% رسک الې. اوس پرسنټیج ولا نشانه څه شوه دا ده ښه ته به اونلی 2% رسک الې. اوس 2% ته پته ده چې 2% د دې څومره راځي، خو ډیفینیټلی $2 راځي که نه یار. دې کې د کالکولیټر فهم شوه. ټیک شو. ته اوس تا سره $100 دي، ته به رسک الې 2% رسک به الې. اوس زه تاسو ته وایم ډېر په ساده الفاظو ته ما سره 3 قسمه لاټ دي. یو وي ما سره مایکرو لاټ، هغه وي 0.01. یو وي ما سره مینی لاټ، سوري کې غلط شوم، مینی 0.01 او مایکرو دا څنګه ډیلیټ کیږي. یو وی مینی لاټ 0.01، یو وی مایکرو مایکرو 0.1، یو وی ما سره سټینډر، هغه وی 1. ګورې ښه ما سره یو مینی لاډي، یو مایکرو، یو وی سټینډر. زه اکثر تاسو ته وایم فار ایگزامپل تاسو په اکثر پیپس هغه ته چې کوم دی په اوس تا اسل فار ایگزامپل زه اسل اکثر ورکوم 40 پیپس 30 پیپس 50 پیپس دې نه غټ خو ما اسل نه. خو بهرحال اوس دلته وګورئ دې کې که ستا 10 پیپس SLV تا بدل ته رسکیږي $1. ٹھیک شو. دلته کستا 10 پیپس SLV دلته بستا رسکیږي $10. او که دلته ستا 10 پیپس SLV دلته بستا رسکیږي $100. اوس ته خپل حساب کوه. که فار ایگزامپل ستا SL 10 پیپس وي او ستا 0.01 ټریډ 0.01 کې ته ټریډ وکې، خبرې مقصد دا 0.01 کې ټریډ وکې او تا باندې مارکیټ 10 پیپس لاندې راو، تا نه به $1 کټ شي.
سیمپل دومره دی پسې کیلکولیټر ولرل دومره ستا کامن سنس کار کوي کنه کوي که 20 پیپس راغو څومره بدل کړ شي خو $2 کنه که 30 پیپس راغو څومره بدل کړ شي $3 کنه که 40 پیپس راغو څومره بدل کړ شي $4 که 50 پیپس راغو $15 بدل کړ شي ولی 10 پیپس اصل کې تانه $1 سي او که 0.1 لګي ستا اصل 10 پیپس دی څومره $10 بدن زی که ستا اصل 20 پیپس دی که ستا اصل 30 پیپس دی 30 بدن زی که اصل دی 50 پیپس دی که اصل دی 50 پیپس دی $50 بدن زی ٹھیک شو اوس راځو سټینډرډ ته ته چې 1 سټینډرډ ولګي ستا 10 پیپس مومنٹ متا باندې مارکیټ ستا خلاف 10 پیپس مومنٹ وکړو تا نه بس $100 لاړ شي اکاونټ نه که الته د اصل فکس کړي اصل د هیټ شو بس د $100 لاړې که نه فکس کړي همداسې لکه للوانو غونته کې پریښي لکه څنګه زموږ سونټان ځان ما چې ته یو ټریډ وکتلی دی یار زه یې منیج کولی شم ما سره اکاونټونه غټ دي تاسو اصل وایي نه لګوئ یار لیونې شوي که څنګه نو که اصل دې لګولي هوښیارې نو 10 پیپس که راغو $100 لاړې که 20 پیپس لاړو $200 لاړې 50 پیپس لاړو $500 لاړې دې ته وایي پیپس او دې ته وایي ریسک مینجمنټ خبرې مقصد دا دی چې هغه سپیم چې کله اډوکې خوري که نه سپی چې کله مډوکې خوري نو اول خپلې کونې ته وګوري چې آیا دا به واپس وځي که نه ګیلاس دوران کې خبرې نه دي کول پکار خو خبرې مقصد دا چې تاسو پوهې کړم بلې مقصد دا چې ته کله ټریډ الې نو ته به دې اکویټي ته ګورې چې الریډي ما پسې اوس فار ایگزامپل افتاب وهاب سیګنل ورکو د دې 40 پیپس اصل دی 30 پیپس اصل دی نو الریډي دې کې ایڈجسټمنټ شته که نشته ته 2% ریسک کړي ته به ورکوټې نه ورکوټې ریسک کړي سیمپل شوه ګولډ کې خو ما دا 50 او $100 خو سره چلیږي نه ځکه خو زما اصل زه ورته اصل ریفاینډ کوم ما ته پته ده بیا خلک میسیج وکړي زما اکاؤنٹ واش شو دا چې خفه شم ورته مې اکاؤنٹ دی $100 واش شو یو راته وایي ما سره $11 وی اکاؤنٹ مې واش شو مې خدای دې ښه کاسې مو چې اکاؤنٹ مې واش شو وایي چې $11 لاس مې وکړو نو $11 لاس وکړي داسې پکې راغی چې ما اکاؤنٹ واش شو څومره ډېر خفه شم څومره اکاؤنٹ دی واش شو $4 یې را سره واش شوې داسې مې وایي چې $4 لاس مې وکړو بس ګولډ کې $4 څه شی دی خبرې مقصد دا دی چې دلته دې ته وایي ریسک مینجمنټ تاسو خپل ځان ته ګورئ هغه مطابق ریسک کوئ یو شوه دویم ډېر امپورټنټ خبره زموږ خلک څه کوي یو ټریډ باندې به 0.01 ولګئ هغې کې به لوس وکړي یا څه غوسه به شي په دویم ټریډ کې بیا 0.1 ولګئ دریم ټریډ کې بیا 0.2 لګئ 0.1 ته مې الریډي ته خولی دی که نه 0.1 کې چې کم دی 10 پیپس کې 10 دغه رنګې شي 0.2 شي خو دا ډبل شو که نه 0.02 چې شي دا ډبل شو که نه دغه رنګې دومره کالکولیشن باندې خو کوې که نه 0.03 شي دا تریپل شو که نه دغه رنګې که 0.3 شي دا تریپل شو که نه نو یو ورځ به 0.2 لګئ بل ځل به څه وکړي بل ځل به بیا که غټ اکاؤنټ ورسره وي بل ځل به بیا سټینډر کې ولګئ بل ځل به 1 سټینډر کې ولګئ همیشه دپاره چې ته کله یو رنګ ټریډ کوي کله بل رنګ کوي کله بل رنګ کوي او کله غټ لاسې سره کوي قدرتي کار دی که نه چې ته په کم ورځ ستا لکه چانه که سیګنل عملي که زما کلم اصل لګي ستا به دې لګي او چې کله ټي پی هیټ کېږي که نه د دې به هیټ شي نو آیا ته پروفیټ وکړل اوس ته چې کلم ټریډ کې بس ته خپل اکاؤنټ ته وګوره او مکه یو ایثار که چې ستا مطابق کم یو دی همیشه دپاره به یو رنګ لاډ یوز کې ته به هله کامیابي خاص کر که ته چا سیګنل استعمالې بیا خو همیشه دپاره به ته یو لاډ استعمالې او د هغه بیا ټولې سیګنلې فالو کې زه اکثر ما سره سکونټان زه سیګنلې ورکوم ځکه تاسو دا خبر مې لږ زور ورکوم که نه پکار خو نه ده خپل زده کړه پکار ده خو زما سیګنل ټول داسې چې کې لرنینګ ډېر زیات کېږي دا سپونټان داسې چې د یو سیګنل ورکم هغې مس کي دویم مس کي دریم مس کي سره ورم والي چې کم والي په هغې کې اثر ولکي دو پسې زه بیا نور سیګنل یې ورکم هغې کې ټي پي هیټ شي هغه ته بیا مې شي پنځم والي هغه بیا اثر ولکي بیا ورته ته بیا ټولې فالو کې
یو هم نه پرېږدي بس چې کم زه ټریډ در کوم هغه به ته علي که ستا زړه ویو کنی که اکویټي سره ویو کنی که سره ډېرې که کمې بیا به ته ټول لږه تا ځکه چې هر ټریډر هر منټور هر کس پرافټ ورکوي کومینټي لاس لیوني خو نه دي خو هغه کومینټي پکې لاسونه ولې وکړي هغه کله ټریډ کوي کله نه کوي یو کله په یو لاټ سایز کې کله په بل لاټ سایز کې کله په بل لاټ سایز کې همیشه لپاره چې کله غټ لاټ سایز یوز کړي دی لاس وکړي او چې ورکوټ یوز کړي ټي پی هیټ شي نو دې ته به لازمي خیال ساتئ یو رنګ یې ټریډ ونیسئ بس وال هغې کې چلېږي چې کم ستا اکاونټ مطابق تا سره په اکویټي باندې اثر غورځوي بس ډېر په اسانه مې ریسک مینجمنټ باندې پوه کوي او ګینې حالانکې دی بیا کالکولیشن دی او دا بیا ډېره زما سره چې ما خو خپل ریسک مینجمنټ له یو کس هایر کړی دی ډېر ښه ملګری مې دی او ډېر کافي تکړه ټریډر دی کامیاب هم دی قابل هم دی بس چې ټوله ایسنسي ورته زه ختمه کړم هغه ته بس راشئ دا ریسک مینجمنټ کلاس دی دا ورته یو 15-20 منټ والا ځکه چې دا کالکولیشن ما په ژوند باندې کړي دي او نه څوک کوي خو پراپر دا څه شیزونو باندې زه خیال ډېر زیات ساتم چې هغه پکې ډېر زیات ضروري دي هغه پکې دا دي چې ته یو رنګې ټریډ ایسار کړه ریسک مینجمنټ خلک بس مک کالکولیشن له زور ورکړي کاپي او کتاب راوالي کالکولیشن کوي پر زور ورکړي خو مین ریسک مینجمنټ دی نه دی خبر دی چې ټریډ کوي یو ورځ به په دیو کې یو به په دیو کې یو په دیو کې یو زه ډېر زیات توجه ورکوم ریسک مینجمنټ له دا پکې زه ډېر زیات فالو کوم بس یو ټریډ مې ناټینګ کړی دی ٹھیک شو ځکه چې زما خپل انالیسس هم دي زما ټي پی هم لګي اس ال هم لګي دویم زه پکې دې له ډېر زیات زور ورکوم ها بې حده زیات زه 2% ریسک نه بره سره نه علم که ما ته داسې کنفرمیشن وشي که نه چې بالکل ما باندې داسې دا خبره چې یو غره باندې وشي که نه چې مارکیټ به اوس به بلې ځي داسې حالات راغلي دي که نه چې زه ته یم چې زه پې بې حده شور یم چې مارکیټ به اوس خامخا ځي بیا هم پې زه دې نه بره ریسک نه علم ځي دی که نه دغه رنګ تا ته چې 100% چاته پته نشي لګېدی خو مثال که تا ته 100% هم پته ولګېده که نه ته به دې نه بره کېږي امپورټ شیزونه پکې به دا دوه خبرې ریسک مینجمنټ کې چې دا زموږ خلک بیخي نه فالو کوي لالچیان یو که نه چې لږ شانتې ښه سړی سګنل راکړي لږ ته پته ولګي چې دا ډېر تکړه دی یا د ما انالیس باندې ډېر زیات هغه برابر شي زه یم چې بس اوس په مارکیټ ما سره خبرې کوي بیا موږ دې نه ووړو بس چې دې نه ووړېدې کیسه دې خرابه شوه دا ډېر ضروري دی او دا د پوینټ خلک وایي ریسک مینجمنټ ستا ټول کورس یو خوا او ریسک مینجمنټ بل بس په دې توجه کوي او کالکولیشن وغیره یو کس نه فالو کوي او نه په څوک ډېر یو پین کاغذ رالي او نه څوک دا کالکولیشن شو که نه دې کیسه دومره ګران کار خو نه دی چې تا ته اوس دغه کالکولیټر روباسم او ته چې دلته به ته چې کوم دی هلته دغه کاپي کې او بیا به پکې پیسټ کې او بیا پکې پی ار ته راولې ګولډ والا او بیا به چې کوم دی ما ټورنټانو چې کوم اکیډمي کې دا ویلیم دي په ژوند چې ته نه یې فالو کړي بس مین شیز پکې دا دی چې ته 2% نه بره اکاونټ ته ګوره ریسک ماله سپي والا مې اګزامپل مې درکو سپي چې هډوکي خوري څه وکړي ته هم چې کله ټریډ کوې لږ ځان ته د اکویټي سیټ ته ګوره یو شوه دویم یو رنګې لاټ سایز استعمالوه بس دا شیزونه هم پکې فالو کړه ته به کامیاب ټیک شو که بیا هم که تاسو وایي دا پراپر چې کوم دی پورا هغه چې کوم کتابي ریسک مینجمنټ دی کالکولیشن دی دا هر څه به ته وښیم خو هېڅ ضرورت نشته دا کافي دی که دومره شو کې یوټیوب کې ویډیو ګورئ دومره خلک به طریقې وښایي دا په پین کاغذ به راوالي او دا بلته به ماینس کې او دلته به پلس کې او دا به ځلې ونې شوي دي ریسک مینجمنټ کې دا ضروري خبرې دي صحیح شو به ما صرف په دې باندې کلاس و نه ایډیټ کوم نه څه کوم ډایرکټ اپلوډ کوم که څه غلطي شوي څه خبرې شوي لپاره معافي کوئ سپیشل دا نه زه واپس ګورم نه دا کوم بس اوس سټاپ کوم او ډایرکټ به ته اپلوډ شي الله هم کامیاب کړه تھینک یو سو مچ